په دویم ون ډے کې بابر اعظم په کم بال باندې آوټ شو. یقینا دا یو داسې بال چې دغه ټایم کمنټیټرانو هم یو څومره هم کرکټ نالج والا خلک ته هم وایي چې دا بال یو ډیر سخت بال او ان پلی ایبل بال او که په دې بال ته هر بیټسمین ولاړو او په آوټ کېدو. نو په دې ویډیو کې موږ په دې بال باندې خبره کوو چې بابر اعظم لا دا کم بال چې شوی دی دا ساوث افریقا بالر نو دا څنګه یو خطرناک بال او څنګه بابر اعظم خیر په دې باندې خو بابر اعظم چې کم سټیپس اپ هم غلط ایشتلیو. بابر اعظم په خپل چې کم په بال باندې ټیکو ابي بابر اعظم غلط کړو چې څومره هم کرکټ انالیست دی هم په دې خبره کړو. خیر خو که په دې بال باندې مون خبرو کو نو تاسو له سکرین باندې لډی ښکاری بال ډیلیوري تاسو ګورئ بال کم ځای پټ شوی دی دی زینا بال چې کم دی آوټ سوینګ شوی دی دی زینا بال بار طرف ته تللی دی او د بابر اعظم پوزیشن هم تاسو له سکرین باندې ښکاری د بابر اعظم خپې تاسو ګورئ دی چې د بابر اعظم خپې دی او دا بال چې کم دی دا سیده نه بلکې دی لګ داسې ټرن شوی دی آف سټم له تللی دی آف سټم له بال تللی دی او دا کیپر او د کپتان او د بالر اختیارتیا به دې چې زه دا ووایم چې هغه سلیپ هم دی بال لپاره اخیستلی و سلیپ فیلډر یې ایستلی او بیا د بابر اعظم تاسو دغه وګورئ په دې سیکنډ تصویر کې تاسو بابر اعظم وګورئ چې د پې د خپل سټیپ څنګه ایستلی دي نو تاسو له خپل اندازه وشي دا د بابر اعظم سیکنډ تصویر تاسو وګورئ دا کوم چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري دې کې بابر اعظم وګورئ دغه بیک فوټ چې کوم دی هغه بال سره بیټ سره بیک فوټ هم موومنټ کړی دی لکه اکثر به تاسو کتلی وي چې په ټیپ بال کرکټ کې یا د مالت چې کوم د کلي کې مونږ کرکټ کوو نو بیټ نه چې بال بچم شي مونږ ولا شاله خپه میخي چې ځا لګ بیفور چې کله په کم دغه کې نه وي نو که دې بال نه د بابر اعظم بیټ بچ شوی هم په دې بال باندې بابر اعظم لګ بیفور کېدو د بابر اعظم بیک فوټ تاسو ګورئ دا ایریا تاسو ګورئ دی چې بال هیټ شوی هم دی چونکه بال چې کم ځای هیټ شوی نو لګېده داسې چې بال راشي دیزی له لګ دیزی ته راشي دیزی له خو بال چې کم دی آوټ سوینګ پکې بابر اعظم نه بار طرف ته بال وته نو هغه کې لګ موومنټ نو بال تاسو ګورئ د بابر اعظم نه هیټ شوی دی او په سیکنډ دغه کې کومه په دریم تصویر باندې مونږ بیا خبرو کو نو دریم تصویر کې وګورئ سلیپ فیلډر چې کم دی هغه هم یو امیزنګ کیچ ایستلی دی هغه هم یو ښه کیچ ایستلی دی دا وګورئ سلیپ فیلډر دا یو ډیر بال سپیډ چې کوم هغه هم ډیر زیات سیوا و او فیلډر چې کوم دی ډیر کویک ریاکشن کړی دی او دا بال کیچ کړی دی. نو دا مالا ویډیو مقصد ګوره دا دی چې بابر اعظم په دې بال باندې که هر رنګه بیټسمین دې بال ته ولاړ وی نو ښکاره خبره دا په بیټ کېدو یا به ته ایج کېدو یا به لږ بیفور کېدو څنګه چې بابر اعظم نه ایج شو او هغه لاړو په سلیپ کې کیچ شو کېدای شي کچره په خپه باندې لګېدلې وي کېدای شي چې بیا وکټ میسنګ وي مطلب لګ بیفور کې کېدای شي چې بیټسمین بچ شوی وي خو بال د آوټ سوینګ په وجه باندې آوټ شوی دی او د بابر اعظم آوټر ایج اف د بیټ لګېدلې دی او شاله سلیپ کې چې کوم دی یو زبردست کیچ فیلډر اغشتلی دی. نو په دې بال باندې بالر له هم کریډټ ورکول پکار دی چې بیسټ بال اف د ټورنمنټ په لزو یم چې په دې ټورنمنټ کې ټول نه ښه ډسمسل چې کوم هغه هم دا بالو چې په دې بال باندې بابر اعظم ډسمس شو جی. نو دا خو زما مکمل انالیسیز تاسو دې حواله سره سره دا کمنټ لازمي وکړئ.